वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया मेरा कभी मेरे इरादे मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में जाफिदा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुकून, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन। इजाजत लो तासु ته پته ده یو ګرمي وه بل حالات د ملک داسې دي اساس چې ډېر زیات نو اجازت مو د هغې باوجود هم موږ ته چونکې دا وخت به موږ مناغو ته هر څنګه دی نو ماشومان هم تیارې ډېر زیات وخت موږ ته ملو نه شو بیا موږ خپله خواري کړې ده او تاسو به انشاءالله دوی ته داد ورکوئ او زه پھر خاص کوم چې تاسو په خپلو خپل سیټونو باندې کښېنئ. ټولو نه اول زه ډېر زیات شکرګزار یم د سکول د ایډمنسټریشن ټیچر صاحبان خو څومره هم دلته کې راغلي والدین دي او د هغې نه علاوه ماشومان دي او بیا هغه ملګري چې هغه زموږ دا پروګرام چې بالخصوص دا د دې ملک سره د مینې اظهار دی د هغه ورځ یا دهاني ورکول دی خپل ټول ملک ته او د ملک نه بهر څومره زموږ د دې ملک خلک دی او هغه پروګرام دی کور کوي زموږ د میډیا ملګري ډېر زیات شکرګزار یم دلته کې هغوی هم ناست دي. زه ناین سکول سیسټم چونکې زما نن اولنی پیره منظر عالم او امجد صاحب تقریبا د 2006 نه واخلئ تقریبا د 12 پورې زما ټیچر پاتې شوی دی او زه د دې انسان په حواله باندې صرف دومره ویل غواړم چې ما ته داسې یو کمی په دې خپل شپږ کاله ټینیور کې ما نه دی کتلی چې یاره ما د دوی په سبق ښوولو کې د دوی په موټیویشن کې دوی کوم طریقې سره زمونږ نشنما او رهنمایي په خپل کلاس کې کړې ده نو ما ته پای کې هېڅ کمی چې دی نو داسې نه دی محسوس شوی او زمونږ په دې اورینټل سکول کې موږ په 8 یو او امجد صاحب زمونږ کلاس ټیچر و نو زمونږ د کلاس ډیکوریشن یو پروګرام و یو کمپټیشن و نو زه هغه ورځ باندې ډېر زیات متاثر شوی یم د خپل ټیچر نه چې یاره دوی دومره لګن سره دومره کوشش سره او دومره یو محنت سره دوی سټرګل روان کړی چې یاره زمونږ کلاس چې دی نو دا ټول سکول کې فسټ راشي او هغه بیا فسټ هم راغی او نن د هغې محنت او د هغه سټرګل او د هغې ایفرټس په بنیاد باندې امجد صاحب نن خپل سکول او خپل ماشومان چې کوم دی لګیا دي لیډ کوي زما ټول چې دي سره څومره کو ورکینګ ټیم دی دلته که ټیچرز دي که هغه سټاف دی که هغه اکاؤنټس والے دي یا د دې سکول په هر یو کارنر کې کار کوي نو زما په درخواست دی چې یاره دا سکول مونږ 15 کاله بعد یا 10 کاله بعد په یو داسې پوزیشن کې ووینو چې د دې ضلع چې دا د صوبې دویمه غټه ضلع ده چې یو داسې نمایندګي دا وکړي یو داسې سټیپس دی والي چې ټول ملک ته هغه نمایه شي او یو ښه پوزیشن سره او دا خپل چې څومره ډسپلین د ډېر د
د قربانۍ مظاهره به کوو. موږ که تاسو وګورو دا تقریبا زموږ 75th پروګرام دی د ازادۍ 75 ایئرز شو چې زموږ دا خوږ وطن زموږ دا ملک د انګریز د قبضې نه آزاد شوی دی. 75 ایئرز شو. اوس چې دا کم ټایم تیر شو، کم ټینور تیر شو، کم ډیوریشن تیر شو، نو په دې کې الحمدلله زموږ ملک ښه کافي ترقي کړې ده او دا ملک چې زموږ کوم آزاد شوی دی نو په دې کې زموږ مشرانو کافي قربانۍ ورکړې دي، کافي هلې ځلې کړې دي. خصوصي طور زموږ قائد اعظم محمد علي جناح صاحب او بیا د هغې نور ملګري چې کومې قربانۍ ورکړې دي چې زموږ چې کوم قائد اعظم محمد علي جناح صاحب و او هغې د بیمارۍ په حالت کې لګیا یو او هلې ځلې کولې او حتی دا چې زموږ ملک پاکستان په 14 اگست 1947 آزاد شو. نو موږ لا اوس پکار دا دي چې موږ دا تسلسل جاري وساتو، چې دا تسلسل جاري وساتو. هغه چې کوم د نن نه 70-80 سال مخکې کوم خلکو هغې خو خپل کار وکړو، هغې د دې دنیا نه رحلت وکړو، لاړو، هغې خپل کارکردګي پیش کړې ده. اوس دا ملک موږ او تاسو ته پاتې دی، خاص کر دا کوم چې ګلالي بچي دي، فیوچر خوادي دی، نو دی به اوس خپل کارکردګي پیش کوي، دی به محنت کوي او دغه شان د دې نه بعد د ملک او قوم نمایندګي چې کوم ده دا به تاسو کوئ، دا هم تاسو ته پاتې ده. نو د دې لپاره محنت شرط دی. تاسو په خدمت کې درخواست دا دی ټیچر او جمله سټاف ته ویم چې دې بچو باندې هم دغه شان خواري وشي او دا ټیچر او جمله سټاف چې کوم دي خصوصي طور امجد حسین دیار صاحب دې چې کوم دی اپریشیټ کوم، بالکل داد ورکوم دا کومې طریقې سره چې دا سټوډنټان تیار شو نو ماشاءالله د دې مثال نشته. او زه دې سټوډنټ ته چې کوم دی دا زما یو نصیحت دی چې تاسو به ډیزهرټ کېږئ نه، تاسو محنت کوئ. مشرانو پروګرام ته راغلي مېلمنو او خصوصا نوید بیدار صاحب، صفدر صاحب صاحب او زما نور د میډیا ملګري چې په دې پروګرام کې شرکت کړی او جناب بیا بالخصوص د نایس سیسټم مردان پرنسپل جناب امجد حسین دیار صاحب کاوش صاحب سلام علیکم. ګلونو دا امجد صاحب ستاینه په دې نه کوم چې د ډېر وخت وینم چې په نایس سیسټم سکول مردان کې چې د کوم نظم ضبط، کوم قواعد، کوم اصول او د ماشومانو د خوشحالولو لپاره، د شنما لپاره د هغې هر قسم اکټیویټي دلته تاسو ته په 14 اګست په 23 مارچ مختلفو موقعو باندې موږ وینو چې امجد دیار صاحب همدغه پروګرامونه کوي او د وطن سره د مینې اظهار کوي. ہے وطن پیارے وطن، ہے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، ہے میرے پیارے وطن، ہے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، ہے میرے پیارے وطن، ہے وطن پیارے وطن. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه د ملک ټول باشنده خلکو ته جشن ازادي ډېر زیات مبارکباد ورکوم. هغې نه علاوه نن د 14 اګست په مناسبت سره نن موږ په نوی سکول سیسټم بایپاس روډ مردان کې موجود یو، کوم چې زما د یو ټیچر امجد حسین صاحب په نگرانۍ کې او د هغې په سرپرستۍ کې چلیږي لګیا دی. ما چې څومره هم دلته کې د ماشومانو جذبه وکته، د هغې ټیلنټ مې وکتو چې څومره هغې هغه پرفارمنس ما په سټیج وکتو، ډېر زیات خوشحاله شوم چې دومره لږ ټایم کې هغوی دومره چې کوم دی نو ایجوکیټ شوي دي، موټیویټ کېږي او دومره هغې کې بولډنس راغلی چې هغوی نن په یو دومره مجمع کې خپل پرفارمنس او خپل اکټیویټیز هغه عوامو ته کېښودی شي. زما امید دا دی چې همدا پرفارمنس په انشاءالله په فیوچر کې هم د ملک څومره مسایل دي، د ملک څومره ستونزې دي او د ملک ته ښېګړې کولو دپاره او د پرمختګ دپاره څومره سټپس اخیستی کېږي، همدا ماشومان به د ملک د نورو ملکونو او د ملک د واکدارانو په مخ کې همدغه جذبې سره همدغه ټیلنټ سره د ملک ته مسایل حل کولو کوشش کوي. ډېره مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله د نن چې کوم د یوم ازادۍ حوالې سره دا پروګرام وشو د نوی سکول سیسټم مردان کې، نو ماشاءالله سټوډنټان چې کوم دی ډېر زبردست طریقې سره موټیویټ شو او ټیچرز چې کوم دی نو واقعي ډېره خواري کړې وه، کوم پرفارمنس چې دی پیش کړه، کوم اکټیویټیز چې دی پیش کړه او امید کوو انشاءالله نیکسټ ټایم چې کوم دی دا ټیچرز انشاءالله دا خپله خواري دا خپل محنت دا به جاري ساتي. او زه خصوصي طور یو ځل بیا چې کوم دی د امیر حسین دیار صاحب شکریه ادا کوم، مشکور یې یو چې دې پروګرام کې موږ انوایټ کړو او موږ له د خبرو کولو مقرر کړه. تھینک یو جی، تھینک یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د جوش جذبه د سایم صاحب ډېر مشکور یم. نن زمونږ د ازادۍ ورځ ده، په نای سکول سیسټم مردان کې ګلالي ماشومانو د خپل ملک سره د مینې اظهار وکړ. د راتلونکي د ټولو مېلمنو هم ډېر زیات مشکور وو چې په دې ګرمۍ کې دی رالل او دا ورځې چې ده نو دی په یو جوش او جذبې سره منو کړه. او کوم جمدي قومونه دي نو هغوی د خپل ملک ورځې هم په داسې شان او شوکت سره مناوي. نو انشاءالله آینده به مونږ د دې ملګرو په توسط سره به انشاءالله مونږ داسې پروګرامات کوو او خپل عوام ته خپل خلکو ته به رسو انشاءالله. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کورباس عبدالعلي صایم. نن موږ په نوی سکول کې موجود یو چې کوم ځای کې نن د جشن ازادۍ په حواله باندې ګلالو ماشومانو د خپلې مینې اظهار د خپل ملک سره کوي. ده په دې پروګرام کې نن چې کومې خاکې ماشومانو پیش کړې، کوم نغمې چې کومې ماشومانو پیش کړې، یقینا خبره ده چې د دې ماشومانو د خپل ملک سره د مینې اظهار دا ثبوت پیش کړو د قوم ته، د دنیا ته یو پیغام ورکو چې موږ د دې ملک هغه قوم هغه ماشومان یو هغه ګلالي چې په دې ملک ته موږ په ډېر سختو سره آزاد شوي دي او د ډېرو سختو نه دا ملک راغلی دی. نن موږ د ازادۍ جشن مناوو په هر ځای کې، په هر سکولونو کې، په هر چوکونو کې، په هر ملک، په هر ضلع کې، په هر تحصیلونو کې نن دا پروګرامونه شروع دي. نو موږ د نوی سکول چې کوم دی پرنسپل امجد حسین دیار صاحب سره یو دوه خبرې کوو، راځئ موږ سره اوسېږئ. امجد صاحب تاسو چې کوم پروګرام نن کړی دی دا تاسو چې کوي ماشومانو لپاره د 14 اګست په حواله دغه کړی، د دې نه علاوه هم نور څه اکټیویټیز تاسو شته که نه صرف دغه تاسو دغه کوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سایم صاحب اول خو تاسو مشکور یم، د جوش جذبه د ټول ټیم مشکور یم. بالکل سر زمونږ خو د کو کریکولم اکټیویټیز چې کوم دي د هغې باقاعده دلته یو نظام دی د بزم نایس په نوم باندې، او په هغې کې دا واړه تیاریږي، خاکه، ټیبلو، دغه شانتې کیل کود، څونه اکټیویټي چې دا زمونږ په تعلیمي شیډیول کې موږ هغې ته شامل کړي دي. څونه ورځې هم دي، 23 مارچ شو، 14 اګست شو او داسې نورو څونه کامي ورځې دي هغه هم په دغې جذبې سره موږ مناوو. علاوه تاسو چې کوم دی دا ماشومان سره ټور وزټ پروګرامونه شته تاسو د نوی سکول کې؟ بالکل سایم صاحب زمونږ په کال کې 3 ټورې او هغه موږ کوم ماشومان کلاس وایز هغه موږ هغه تقسیم کړي دي. نو هغه 3 ټورز موږ کال کې لګو، واړه بوزو داسې کوم سیاحي مقامات دي هلته کې مزو، تاریخي مقامات دي هلته کې مزو. ګرانو مینوالو، امجد صاحب تاسو واورېدو چې دوی د خپلو ماشومانو د ریفریشمنټ دپاره او د تازه کولو دپاره دوی آوټ سټیشنو چې کوم دی چکر دوی له هم وزټ ورکوي د مختلفو شهرونو د مختلفو علاقو. تاسو موږ سره اوسېږئ، جو جذبه سره اوسېږئ، یا کیمرامین اسامه علي سره صفدرعلي صایم، جوش جذبه نیوز مردان. ہے وطن پیارے وطن، ہے وطن پیارے وطن، پاک وطن
वतन